یو ملګری سوال کړی دی چې ګاونډي ته ضرر رسولو څو صورتونه دي؟ نو دې لپاره تقریبا علما کرامو 8 صورتونه ذکر کړي دي چې ګاونډي ته په هغې سره ضرر رسیږي او موږ او تاسو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو احادیثو کې منع کړي په کار ده چې موږ او تاسو ځان هغه وساتو. اولنې صورت چې ګاونډي ته په ضرر رسیږي هغه دا چې د خپل ګاونډي ښځې ته په غلط نظر باندې کتل، او دا د ټول نه لویه دوکه ده د خپل ګاونډي سره چې ستا په خوا کې دی دی او هغه د کور نه وتلی دی یا په کور کې دی او ته پټ پټ ښځې ته پامونه کوې، نو دا چې کوم دی په جرمونو کې لوی جرم دی او ګاونډي ته لوی ضرر دی په ضررونو کې، په دې سره ګاونډي ته ضرر رسیږي. په دویم نمبر کې د هغه جاسوسي کول چې ستا په خوا کې ستا ګاونډي دی، تا سره نږدې ستا سره په ګاونډ کې دی او ته راولګې او د هغې جاسوسي کوې خلکو ته او غیبجن کوې، خلکو ته وایي چې یاره په ده کې دا مرض دی او په ده کې هغه مرض دی او دا د دې قبیلې والا دی او دا د هغې قبیلې والا دا دې سره تعلق لري او دا د هغې سره تعلق لري. نو جاسوسي کول د دې نه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې منع کړی چې لا تجسسوا، تاسو جاسوسي نه کوئ د یو بل، بیا خاصتا د ګاونډي. په دریم نمبر کې په هغه باندې بدګماني کوله، لکه ستا په خوا کې ګاونډي دی او ته بدګماني کوې چې په ده کې دا دی او په ده کې هغه دی او دا کوي دا کوي، او دا مثلا نن سبا ډېره زیاته ده چې خلک یې د ګاونډیانو باره کې دا قصې کوي چې زما په ګاونډ کې یو سړی دی او هغه دا کار کوي او هغه دا کار کوي. د دې نه موږ تاسو رسول الله منع کړي په کار ده چې موږ تاسو د خپلو ګاونډیانو غیبت چېرته ونه کړو او د خلکو بدګماني به پیدا نه کړو. څلورم نمبر کې د هغه کور والا رانیول، یعنې د هغې چغلي کول، د کور والای راونیسي او څه خبرې اترې ته یادې کړې ځان سره او څه خبرې اترې ته وباسي او بیا دغه وړه په نورو ځایونو کې خلکو ته کوي چې زما خواته پلانې ګاونډي دی او ښځې داسې کوي او بچي داسې کوي او هغه په کور کې نه کته فورته، لکه دا مثلا نن عامه شوې ده په موږ او تاسو کې. او پنځم نمبر کې فتیز اواز باندې دغه د کور په خوا کې سندرې او ګانې بجانې لګول او داسې نور حرکات کول چې په هغې باندې ستا ګاونډي خفه کېږي او تا هغه کار کوي. لکه نن سبا دا مثلا عامه ده، خلک راځي د بل کورونو خوا کې چې کوم د یو ګاونډي د بل ګاونډي کور خوا کې چې کوم د سندرې چالان کي او دغه رنګ چې کوم د ډزا او غفا جوړه هلته او دا ګاونډي ته ضرر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې منع کړو. او داسې نور نوجوانان هلکان ګرځي را ګرځي هلته حرکتونه کوي چې هغه بل ګاونډي ته ضرر رسیږي، خو یې په دې خبره باندې تر اوسه پورې چا څه نه کړی، هغه سوچ یې پرې نه دی کړی. شپږم چې ګاونډي ته پې ضرر رسیږي او موږ ته د الله پیغمبر منع کړي هغه د خپل ګاونډي بې عزتي کوله، چې ته راولګې او د خپل ګاونډي بې عزتي وکړي یا کور ته ور واوړې یا ترې غلا وکړي یا یو بل تکلیف ورته رسې خو بې عزتي ولله لټوې. د دې نه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي. او اومه د هغه د کور په خوا کې چې کوم د ګندګي او خځلې اچوله، لکه نن سبا مسله عامه ده چې یو ګاونډي د بل ګاونډي کوڅې ته ناولي ورارته په کار دا کار موږ ونکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دې منع کړو چې یو ګاونډي به د بل ډېر زیات هغه لحاظ ساتي، سپکاوی به یو د بل نه کوي. اتم د ټول نه لوی ضرر د ټول نه لوی ضرر دی چې یو ګاونډي راولګي او د بل ګاونډي د ښځې سره نعوذ بالله من ذلک زنا وکړي، په ګاونډ کې سره دی رده او ته راولګېږي. په صحیح حدیث کې راغلی دی، امام الباني د حدیث په خپل تعلیق کې ذکر کړی دی بسند صحیح، او بخاری کې مشته، مسلم کې مشته، ابو داود کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عبد الله رضی الله عنه تفوس وکړه چې ای ذنب اعظم عند الله، د الله په نسبت کوم یو ګناه په ګناهونو کې لوی ده؟ رسول الله ته ویل چې ان تجعل لله ندا وهو خلق، دا چې ته د الله سره څوک شریک یو حال لري چې ته الله پیدا کړي، دا لوی ګناه ده. وان ذلك لعظيم یا رسول الله، دا ګناه خلوی د دینه بل کوم یو ګناه ډیره لوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی بل لوی ګناه په ګناهونو کې هغه ده ان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك، دا چې تر ولګي او خپل ولادت قتل کوي دی وجنه چې سبا به داس ما سره خوراک کوي، سبا به داس ما سره څاک کوي او حال در چې در الله رب العالمین رزق ورکوي او تعالی الله رب العالمین څه درکوي هغه رزق درکوي او ته قتل کوي. یا رسول الله دا خو لوی ګناه ده، دینه بل کوم لوی ګناه ده. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله چې ان تزنی حلیله جارک، بل لوی ګناه په ګناهونو کې دا د لوی ضرر سره ګاونډي د فار ده چې یو سړی یو ګاونډي راولګي او د بل ګاونډي د خیر سره زنا وکي، ودا چې کوم د په ضررونو کې لوی ضرر د الله عز وجل په دې باندې خفه کیږي. حدیث کې دا راغلی دی مقدار ابن الاسود رضی الله عنه وی ورسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرامو نه تاسو وکړه چې ما تقولون فی الزنا، تاسو زنا په باره کې څه وایي؟ نو قالوا حرمه الله ورسوله، صحابه کرامو ویل چې دا د الله او د الله رسول حرام کړی ده، فهو حرام الى يوم القيامه، او دا به ورځ د قیامت پورې دا زنا حرامي. قال بيوت ویل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاصحابه، د خپل مرګرو ته به رسول الله ویل چې ان يزني الرجل بعشره نسوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا چې یو سړی د لسو ښځو سره نعوذ بالله من ذلک لسو ښځو سره زنا وکړي دا اسانه ده، په دې باندې په اعتبار د ګناه د دینه چې د یو سړی راولګي او د خپل ګاونډي د خیر سره څوک نعوذ بالله من ذلک زنا وکړي، دومره خطرناکه ګناه د ګاونډي د خیر سره نعوذ بالله من ذلک زنا کول. او به ورته ویل د غلا په باره کې څه وایي؟ هغه ورته ویل چې غلا هم الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم حرام کړی ده، نو دا هم حرام ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي خامخا غلا کول د یو سړي
د لسو کورونو د نورو خلکو نه دا اسانه ده په نسبت د دې باندې چې سره راولګي او د خپل ګاونډي د کور نه څوک یې غلا وکړي. که د نورو لسو کسانو د ګاونډ نه د جدا د هغې نه د غلا وکړه رسول الله ویله وایي دا اسانه ده په نسبت سره دې ته چې راولګي او د خپل ګاونډي د کور نه غلا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ داسې منع کړي د ګاونډي د ضرر نه. موږ او تاسو وګورئ یو ګاونډي د بل نه غلا کوي او دغه رنګ یو نعوذ بالله من ذلک دا یو ګاونډي راځي د بل ګاونډي په کور باندې وراوړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیث کې دا راغلی په ورځ قیامت باندې الله رب العالمین ته موږ او تاسو جواب یو زموږ مؤمنانو ورونو. په دې حدیث کې موږ او تاسو سوچ کړی دی کنه دا کړی حدیث ابو شریح الخزاعي کې دا راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم الى جاره. رسول الله فرمایي څوک چې تاسو نه په الله باندې فرض آخرت باندې ایمان لري نو د خپل ګاونډي سره د احسان وکي. رسول الله احسان ویل د رسول الله دا نه دی ویل چې تلاش وتر ګاونډي نه غلا وکا. رسول الله دا نه دی ویل نعوذ بالله من ذلک چې دا ګاونډي په قرباني وو دا غي سره زینا وکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویل چې تر ګاونډي په کوڅه کې ناولي واچوا. رسول الله دا نه دی ویل چې تر ګاونډي بے عزتي وکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویل چې په ګاونډي باندې بدګماني پیدا کړه خلکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویل چې تر ګاونډي جاسوسي کوي پرې کړي کې ګرځا. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا نه دی ویل چې تلاشي تیر کور خوا کې ډنګ ټکور چلنګا. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان ویل دی. احسان ویل دی په امور د دین کې وسره احسان وکا په امور د دنیا کار نور کارون کې وسره احسان وکا کومه په سره وکا کومه سر دانه چې تا غل zarar ورکې. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو له فدې باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ تاسو په دې خبرو باندې عاملین جوړ کړي بلکې ټول عام مسلمانان وبالله عز وجل التوفیق.